محترمو تاسو ته زه په داسې کلماتو باندې خبره کومه چې د دې عظیم الشان څلور فایدې دي. دوه فایدې دا په دنیا کې دي او دوه فایدې د مرګ نه پس دي. خو هغه څلور فایدې دي محترمو چې دې ته هر یو کس محتاجه دی او ډېر ملګري اکثر موږ سره رابطې هم کوي، داسې موږ سره میلاویږي چې را غریبۍ دې خراب کړی ما او ما سره پیسې نه وي، زما چې کوم ضروریات زندگی دي یعنې کوم څیزونه دي هغه ما ته نه برابرېږي، نه ما سره نشته دی. نو محترمو دا کلمات تاسو صرف سل پیرې د سهار د مونځ په ټایم کې وایې، د مونځ نه مخکې وایې که وروستی وایې، دا کلمات سل پیرې وایې، نو تاسو ته به مالداري ظاهري او باطني الله جل شانه درکوي. بل دا د مرګ نه پسې دوه فایدې دي، د قبر وحشت ویره دا په دې کس باندې نه وي او قبر خامخا موږ او تاسو ته مخکې ته روان دی، مرګ نه پس قبر دی او دغه شان بیا به ته جنت ورټکوي او جنت ته به داخلېږي. نو هر یو کس دې فایدو ته محتاج دی. محترم حدیث مبارک کې راځي څوک چې دا کلمات د سحر په ټایم کې سل پیرې ووایي، لا اله الا الله الملک الحق المبین، لا اله الا الله الملک الحق المبین، دته به څلور فایدې الله جل شانه ورکړي. ظاهري او باطني غنا دوه فایدې دا ظاهري به هم ته مالداری او د باطن نه به هم ته مالداری، او بله دا چې د قبر وحشت په دې کس نه وي، ویره ورپې نه وي او د جنت ور به ټکوي او جنت ته به داخلېږي. دا څلورو عظیم الشان فایدې دي. موږ او تاسو له پکار دي محترمو زموږ او ستاسو نه اکثر وختونه هسې تېرېږي، سهار مونځ سړی وکړي څه کار هم نه وي، روزګار هم نه وي، صرف او صرف یو کاري چې چای خلک څکي، نه دا چای لږه وروسته کا مونځ یې وکړو په جومات کې نارینه لپاره پکار دی چې لا اله الا الله الملک الحق المبین، ای ملک الحق المبین دغه ورسره دی، لا اله الا الله تاسو له درځي که نه دا ورسره یو ځای که لا اله الا الله الملک الحق المبین چې څوک سل پیرې وایي د سحر په ټایم کې دته به د څلور فایدې حاصلېږي. او بل هم درته وایم اوس یو کس دی هغه ګیر دی، پیسو نشوالی دی یا قرض راګیر کړی، نو دا کلمات ډېر ډېر وایي، لا اله الا الله الملک الحق المبین، الله جل شانه به تعالی چې کوم دی نو بس لار راوباسي او هغه مسله به د الله حل کوي. د ثواب په نیت باندې په لکاو خلکو ته ورسوئ، د خلکو به ورسره مسله حل شي او الله جل شانه به چې کوم دی نو ما تعالی سره کړي ثواب به راکړي. چې چا څومره کسانو ته دا خبره ورسوله د هغه ټولو ثواب به د یو کس ته میلاویږي. الله خوشحاله کړي.